الرحمن الرحیم کتاب الرد علی الجهمیہ وغیرهم التوحید کتاب الرد علی الجهمیہ وغیرهم التوحید گورا امام بخاری رحمه الله ارکلا چه فارغ شو د مسائل فقهیونا نو شروع کئی په بیان د مسائل اصولیو کې حق خداو چې مسئله کلامیه اصولیه دایمت کې ذکر کړي او مسائل فقهیه رسو ذکر کړي او کتاب التوحید دای اول کې راوړي او اعمال والا مسائل هغه په اخر کې راوړي علماء دغه ګڼ جوابونه کې یو جواب دار دی چې امام بخاری په آخر کې کتاب التوحید راوړه اشاره ده ترقی د ادنان اعلی تا مسائل فقهیه په مقابله د مسئله اصولیه دا ادناو نو سره خود ترقی کوي ادنانا برتا امام بخاری ترقی ادنانا برتا وکړه او په آخر کې کتاب التوحید راوړه بعض علماوی چې امام بخاری کتاب التوحید په آخر کې ذکر راوړه چې اشاره وا توافق د مبدا او انتها تا چې مبدا د کتاب چې دا مبدا د کتاب اب کتاب الایمان دا مسئله د توحید دا نو انتها د کتاب هغه په مسئله د توحید چې کتاب التوحید دی چې ابتدا او انتها د امام بخاری د کتاب یو شان راشي درېمه نقطه دا وا چې امام بخاری کتاب التوحید آخر کې راوړه خاتمی د کتاب ته اشاره ده او اشاره ده چې منځ کې د انسان چې ارڅه اعمال شوي خدای مدار په خاتمی باندې الله هم زم خاتمه په ایمان راوړي نو کتاب التوحید آخر کې راوړ د امام بخاری علیه رحمت مزاج دی چې دې په فرق باطله او تردید کوي او دغه طریقه د قران او سنت په موافقت سره رد کوي نو دین امر امام بخاری کتاب الاحکام ذکر کړو او دارنګي کتاب الفتن ذکر کړو تو کتاب الفتن کی امام بخاری په خوارج رد کړو کتاب الاحکام کی امام بخاری پر روافض رد کړو خوارج او روافض دا فرق باطله او ضالو نو باغی رجونه وکړه اوس کتاب التوحید کی امام بخاری رد کی په چا باندې په جهامیه باندې دارنګه په کرامیه باندې دارنګي په مرجئه باندې زکه چې هغه فرق مقربین بالاسلام هغه پینځه دي یا څو هغه فرق مقربین الی الله بملت الاسلام پینځه دي هغه فرقې چې دعوه کوي الله په دربار کې د قرب په ملت اسلامی سره نو هغه پنځه فرقې دي یو فرقه پای کې منجیه ناجیه ده چاہے ته فرقه اهل سنت وي اهل سنت والجماعت دا فرقه ناجیه ده اهل سنت هغه چاته وي چې د پیغمبر سے په سنت روان وي او جماعت هغه چاته وي چې د صحابه په تابعداري کې روان وي دیمه فرقه ایت معتزله وي او د دغه معتزله کې نه بل فرقه قدریه ده یا دغه معتزله دي خصوص دای تعبیر په معتزله سره کې او په قدریه سره کوي خدای کتاب نو داسې معلومیږي چې ثم المعتزله ومنهم القدریه
معتزله یو فرقه ده او دغه کې بل فرقه قدریه ده دوش دریمه فرقه مرجئه ده چې موږ کتاب الایمان کې پای راتونه کړو د هغه مرجئو کې نه کرامیه اور جهمیه هم ده کرامیه اور جهمیه هم ده او دا جهمیه فرقه چې ده دا جهم ابن صفوان الکوفی ته منسوب ده جهم ابن صفوان الکوفی ته منسوب ده سرونو فرقه روافض دي او دی روافضو کې نشیه هم دي پینځمه فرقه خوارج دي ټول فرقې څو شوي پینځه شوي لکه منګه آل اسلام آل سنت والا و یو معتزله دوا مرجئه درې روافض اور خوارج پینځه ومنګه چې د روافض سره معتزله سره قدریه کا اور مرجئه سره جهمیه او کرامیه کا روافض سره شیعه کا خوارج په خپل ځای باندې کېږي امام بخاری خوارج باندې رد مخکې شوی دی روافض باندې رد مخکې شوی دی معتزله قدریه مرجئه جهمیه او کرامیه هغه په دې ځکه پای باندې رد دي ها دیمه خبره ده چې التوحید مرفوع ہے کہ منصوب ہے دا فرق جهمیه چې دي دا منکر د صفات د رب نه دي توجه ده دوی الله له صفات نه وایي بس الله واحد لا شریک دی او صفات نه وایي چې چرته الله له صفات وایي د صفات د رب خو بیا مخلوق دي او دې سره مناسبت شرکت د غیر برابر امام بخاری پای باندې رد کړي چې دوی د توحید په مطلب نه دی پوښي توحید مطلب هغه ځان لري چې الله واحد په ذات دی او الله واحد په صفات دی او بیا د الله صفات شته دي صفات وجودیه شته او صفات عدمیه هم شته صفات عدمیه او وجودیه یا صفات سلبیه او صفات ایجابیه د الله موصوف دي په صفات وجودیه باندې الله موصوف دي په صفات ادمیه باندې ادمی صفات دي تو وجودی صفات وجودی صفات ہوتا سوئی صفات الاکرام ذو الجلال والاکرام ادمیه تو صفات الجلال وای هر هغه صفت جاری سنتی د نقص کی آدمی دي هر هغه صفت چې پاغي سره اثبات ته کمال کیږي آیت وجودی وي او صفات نقص دي قران مخکې ذکرت کوي او صفات اثبات رسو ذکر کوي ولی د یو سیز کمال چې ذکر کوي اول بد نقایص نه پاکي د الله کمال یادر ځه اول بد نقایص نه پاکي نو الله شریک نشته د الله ولد نشته د الله والد نشته الله له موت نشته الله له تغییر نشته دا صفاتی سلی سلبیه ورته چې ادمیه ورته وي چې صفات جلال ورته وي دا ټول یو دي الله واحد دی الله غنی دی الله قدیر دی دا صفات وجودیه او صفات اکرامیه هغه دي صفات سلبیه مخکې ذکر کوي ولی ځکه چې یو د تخلی ده ایو د تحلی او تحلی تزیین دی پارازی تخلی صفائی دی پارازی او تخلی صفات عام مقدمی په صفات تحلی او باندې مسله حل شو اوس تاسو ذکر کړئ چې الله صفات شته ٹھیک شو یا دانه چې صفات باری تعالی فقط ودی د الله صفات وجودیه شته او دا صفات وجودیه دی الله دمر دی چې هغه د چاپه علم کې د چاپه احاطه کې نشي راځي البته دری بنیاد او صفات باندې آئے کہ یو صفت د باری تعالی صفت حیات ده بل صفت د باری تعالی صفت قدرت ده بل صفت د باری تعالی
صفت علم دی صفت الحیات صفت القدرت صفت العلم وصفت الارادہ وصفت السمع وصفت البصر وصفت الکلام دا وہ صفات دی دا منبع و بنیاد دی دا باقی صفات دی پارا دا اللہ موصوف دے پر صفت حی سر والحی اللہ صفت موصوف دے پر صفت ارادی سر اذا ارادہ اللہ صفت موصوف دے پر صفت چاسرا دا قدرت سرا وولا کل شیء قدیر حیات صفت یوش علم علیم بذات صدور صفت حیات شو صفت علم شو صفت قدرت شو صفت ارادہ دا سلوش صفت سمیعون بصیرون ٹھیک شو گا نا ھذا کلام اللہ اللہ متکلم امام بخاری مزید مسئلہ ذکری اللہ صفات شتے دا دی اللہ صفت قدرت دے دا صفت علم دے دا صفت ارادی دے دا صفت کلام دے دا صفت سمی دے دا صفت بصر دے اگی ہوئی چې د خدای صفات نشته ځکه بیا به لازم زیه شرکت فی صفات همغه ته په پوری کې نه په توحید باندې دا اشتراک نه دی دته اشتراکی لفظي وي الله سمی دی بندم سمی دی او بنده سمی په وجونو دی والله سمی بلا اسباب دی ٹھیک شو کنه مولانا سیوا تو تیر پار کتاب رجال الجامیہ کتاب دے پر بیان درد و فرقی باطلو چی جہمیہ دا وغیر باقی فرقی التوحید منصوب شی ورد بان کتاب الرد علی الجہمیتی التوحید کتاب دے پر بیان درد و جہمیہ بانی دوی توحید چی رکم توحید دوی قائل دی کہ دوی اللہ فقط ذات لری صفات نا پدی دوی پدی توحید رد دے ٹھیک شو مولانا یا مانا هذا کتاب مبتدا خبر شوا الرد والجہمیت وغیرهم التوحید کیا خبر بشی مبتدا هو التوحید ٹھیک شوا اس امام بخاری چلے اللہ صفات پر بیانی تھا باو ما جا فی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دے امتو الى توحید اللہ تبارک تاسماؤ وتعالی جدہ بعد دے بیان دے بلنے دے پیغمبر اسلام اخفل امت لرا اللہ توحید تا دائی وحدانیت تا ٹھیک دے دات ذات چی برکتی دی دائی صفات اور دات ذات چی لوئی دے شان دے آگی ذات امشتے و صفات امشتے دے اور چی ذاتی یکتا دی صفات یکتا دی جی قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيف عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن يستغفر وحدثني عبد الله بن عبد الاسد قال حدثنا الفضل بن علاء قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيف انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو اهل اليمن قال له انك تبن على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا صلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاه في اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فاذا اقروا بذلك فاخذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس. بس حدیث راوڑ امام بخاری پر سبان دی دعا دا پیغمبر امت در الى توحید اللہ فدعوهم الى ان یوحد اللہ نمانا جو توحید ثابت شو او دا توحید فی ذات او توحید فی صفات اللہ احد ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ٹھیک شو گا نا. اور امام بخاری جو کم دے دا قدرت ارادی نے ابتدا کی اور پا کلام مان اخلاصی آخر کے باب ارادی ولا ذول موازین القسط التو در تخی کہ فقال کلمتان اللہ متکلم دے اللہ له صفت کلام دے جی سلام شو بخاری. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عمر قال حدثنا فبن بن ابي حبيب والاسد بن سليمان سمع عن صد بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تدري ما حكم عليه قالوا الله ورسوله اعلم قال الله يعذبهم وبه قال حدثنا اسماعيل قال معلومه شو چې الله حق په مخلوق باندې شته اصل عدم الاشراک فی الذات والصفات جی
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال يعني كم يغنا دا خو تعبیر مختصر صورت باندې وای والذين تعبیر انها لا تعدل ثلث القران زاد اسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري قال اخبرني اخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن ابي هلال عن ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمرو بنت عبد الرحمن وكان في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لا سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبه. امام بخاری دا حدیث ولې راوړ لأنها صفة الرحمن ثابت کړ چې د الله صفات شته دي ٹھیک شو او چې سبا تاسو الله د توفیق دلولو راکړي تو کتاب التوحید دی فتح الباری یا عمدۃ القاری دا سند حل کړي لکه چې علامه کرمانی سي حل کړي مختصر او په دې بهترین طریقې سره او کاغین علاوه نو لام یو دراری بیا ګوره آیت دې کې خسته پاس کړل چلو ان اقرا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه باب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. مقصد ایراد هذا الباب اثبات الصفات لله تعالی من قوله تعالی فله الاسماء الحسنى. الله ذات دې الله نو دغه صفات هم شته فله الاسماء الحسنى او چې څنګه الله خپل په ذات کې سره واجب الوجود دی تشوا لا اول له ولا اخر له تشوا او قدیم دی دغه سي الله په خپل صفاتو کې کامل دی او خپل صفاتو کې قدیم دی او دغه صفات مخلوقه نه دي تشوا چلو. وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن واحد بن اواب الزريان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا معلومه شويه لا يرحم الله الله له صفات رحم ثابت کړ چې الله له صفات رحم شته الله رحم کوونکې په مخلوق دی او ستاره رحم ځان لږه او د رب رحم ځان لږه ستاره رحم ترسته او د رب رحم عذاب میں اخلاصون دی پر ایک فرق ہے. عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت فقال ارجع فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعادت الرسول انها اقسمت لتاتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام موسى بن عباده ومعاذ بن جبل فسبحت به اليه ونفسه تفاعته كانها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله قال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. باب في تفسير قوله تعالى اني انا الرزاق ذو القوه المتين. تفسير كذا باب قول الله تعالى اني انا الرزاق ذو القوه المتين. باب ما جاء داس باب اثبات صفات الرزاقيه والقوه والمتين لله تعالى. باب بیان ذکر د دې قول د باری تعالی چې پای کې د الله صفات ذکر دي ان الله هو الرزاق الله له صفات رزاقیت ثابت کړ ذل قوت الله خاوند قوت ته صفات قوت ثابت کړ المتین مضبوط ته تو کې مقابله نشي کوله فثبت لله تعالی صفاته دي. وفي قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على ان سمعوا من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم. مريم ما احد اصبر على ازين سمعه تشوا نشته یو کس ډیر صبر کوونکې پغا دې مطلب خبري باندې چې دی واوري من الله دا من الله کو تعالی سمعو سن رسوي اصبر سے ما احد اصبر من الله على ازين يسمعوا دي يدونا له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. والله له صفات عافي او صفات يرزق ثابت شو دي
باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا وان الله عنده علم الساعه. بس باب کے مقصد اللہ صفت عالمیت ثابت ہے کہ اللہ عالم بكل شيء ہے. جی وانزلوا بعلمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه اليه رد علم الساعه. واہ امام راضی سمر لوی شخصیت ہے سر یاد دانش چاندی میں فلاحیس تھے لوی شخصیت تھے مفسر سمر آیتوں نے جمع کر فلا يظهر على غيبه احدا عالم الغیب را ہے ان اللہ عنده علم الساعه علم را ہے انظروا بعلمي علم را ہے ما تمنوا الساعه ولا تضع الا بعلمي علم را ہے اليه رد علم الساعه امر ہے عالم الغیب سورۃ الجن ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث سورۃ لقمان انظروا بعلمه سورۃ نساء وما تمنوا الساعه لا تضع الا بعلمي سورۃ ناس اليه رد علم الساعه سورۃ سیدہ دیتا امام بخاری مزاج. آگے جاؤ سونیو. قال ابو عبد الله قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما وفي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان. الظاهر على كل شيء یعنی باعتبار علم دے اور باعتبار جو صفات و کمالات دے والباطن على كل شيء علم باطن علم ظاہر یو اللہ رضی. قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تغيض الارحام الا الله وما يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت. ما شاء الله یاد سے خان دار تخریج ہے بیا ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله وبه. دا پیران چې کمی کنه نو خلق ته بدا مسلې خي اب کی خستان مسلم ہے انشاءاللہ غم مکوا. وفي قال حدثنا خضري المنوب تاريخ بس كان رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. معلوم شو دے اباب نے امام بخاری اللہ له صفات علم ثابت کہ اللہ عالم بكل شيء. جی باب قول الله السلام المؤمن. باب دے په بیان د اثبات د هغه دو صفاتونو د الله لرا چې السلام المؤمن دے الله سلام دے امن ورکون کې دے عیبون مبرا او پاک دے المؤمن بل امن ورکي. ٹھیک شو جی. وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب قول الله ملك الناس به ابن عمر. باب دے بیان د اثبات صفات رب العالمین کہ ملک الناس اللہ مالک تو مخلوق دے. وفي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سيدنا النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبذ الله الارض يوم القيامه وياتي السماء بيمينه ثم يقول ان الملك اين ملوك الارض وقال ابن وسبيد وابن المسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمة. باب قول الله وهو العزيز. باب کی اللہ صفات ذاتیہ ذکر شو چغه صفت د الله د قدرت دے کہ اللہ په هر څه باندې قادر دی ځکه قادر ہی ملک وی قادر ہی مالک وی یہ انا الملک. چلو باب قول الله وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزه. بس باب دې په بیان د دې قول د باری تعالی هو العزیز الحکیم. دې ځکه امام بخاری الله له صفات ذاتیه ذکر کړي چې العزیز ځکه قران کې رب العزه ولله العزه دا غلبہ دا قوت دا دی اللہ صفتی ذاتیہ دے. وللہ عزت لرسولی من حلف بعزت اللہ و صفاتی. حدیث کے راگے عزت اللہ او دی اللہ صفات اللہ صفات ذاتیہ شتے چاہ صفتی عزت تے آ صفت تا غلبی دے او دا قدرت دے. وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قد وعزتك وقال وعزت بس وعزتك کی اشارہ شوا جہنم بوئی بس تے بس زما دے قسم استاف عزت دا عزت صفتی ذاتی رب العالمین. جی. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار اخر اهل النار دخولا الجنه فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا اصرف وجهي عن النار زما دا مقصد دوزخ نه بل خوا واړه.
لا وعزتك لا اسالك غيرها. بس دوا عزت کې ثابت مخکې قال ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. وقال ايوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وفيه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم خلاصول شابه حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت ولا والجن والانس يموتون. وفيه قال حدثنا ابن بس یہ حدیث دا ثابت شو چې الله لره صفت ذاتی حیات ثابت ده ځکه چې ټول دنیا باندې موت راځي حیات فقط صفت الله ده والحي الذي لا يموت. قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى بالنار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن جابر وعن معتمر قال سمعت ابيها عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى بها وهي تقول هل من مزيد هل يدعو بها رب العالمين قدمه دا قدم د الله د صفاتو نه واغه صفات تبارک تعالی چې حقیقت مخلوق ته معلوم نه دی. ٹھیک شو انور موږ مخکې باز کړو چې مراد ته مخلوق دې داینم قدم دې تاجم په دې خم ځان سره کړی چې بیا وګوره. چلو فإن ثواب زهير بعد ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا يزال الجنة تنزل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول الله عز وجل یعنی اگر جنت په پاتې شنو الله بوله مخلوق پیدا کینو هغه کې بنور افان. باب هو قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض. الله له صفات خلق ثابت کړ چې الله خالق د کائنات. جی وفي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد رب السماوات والارض لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن لك الحمد انت نور السماوات والارض قولك الحق ووعدك الحق والجنة الحق والجنة حق والنار حق والنار حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لما قدمت واخرت واسررت واعلنت انت اله لا اله الا الله 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 لا الہ لی غیرو کا دانا بغیر زما پل کار اسیاسی رحمتنا بوری کی بخوری ناشنا پل کنا. وفي قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال انت الحق وقولك حق وقولك الحق. باب نستا وجود حق دے نستا قولم حق دے. وكان الله سميعا بصيرا. باب کی اللہ صفت سمع اور صفت بصر ثابت کرو. جی وقال الاعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سره خیال امام بخاری دې مزاج باندې سره حیرانی کی نا ها دا وجه سړي سره وخت دي کنه ټیټ دا ما پرس کا کتاب التوحید پورا کتاب ته په یو میاش کی زور ته ما ویل ماستان څنګه ما ویل مدرسه اسلام نو راته خلاص چلو. فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى قد سمع کی اشارہ شد اللہ صفت سمع تھا جو سنتا ہے. جی في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال ارفعوا عن انفسكم فانكم لا تدعون اسما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا. بس دغه مقصد د باب هر شي. قريبا ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله فان حكمت من كنوز الجنه او قال لا الا ادلك به. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد عن ابي خير سمع عبد الله بن عامر ان ابا بكر الصديق قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في الصلاه. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي من عندك مغفرة انك انت الغفور الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل ناداني قال ان الله قد سمع قول قومك وما رد الله وارد استاد قول استاد قوم وینا بس قد سمع کے مسئلہ حل شوا وما ردوا عليك او هغه خبرم الله واوري چې کوم دی تا ته د حق په مقابله کې بدی ویلې. جی باب قوله قل هو القادر. بس د الله صفات ذاتیه القادر ثابت شو چې الله له صفات قدرت رشته. جی
وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الماوالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن حسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها كما يعلم السوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم يقول اللهم اني استغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل امري واجله قال او في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال بعاجل امري واجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به باب مقلب القلوب وقوله ونقلب افئدتهم وابصارهم. مقلب القلوب صفت ذاتی یعنی القدرت د الله عظیم قدرت ده د انسان ژوند یو حال نه بل حال ته بدلی لکه بل حدیث کې راځي ان قلوب بني ادم بین اصبع الرحمن کریشتن فی فلات يقلب الرياح ظهرا لبطن. چلو. وفي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عبد عن سالم عن عبد الله قال اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له ومقلب القلوب باب ان لله 100 اسم الا واحد قال ابن عباس ذو الجلال على البر واللطيف. صفات ذاتیه او هغه سره صفات نورم ذکر کړه چې الله خاوند د صفات له حدیث کې را د خدای پاک سل اسم دي نو معنی سل صفات دي نو ته څنګه د صفات انکار کوي جی. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا البر معنی دې احسان کې انکه مهربان جی. قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه احصيناه وحفظناه. باب السؤال باسماء الله والاستعاذه به. باب د بیان د سوال کولو باسماء الله تعالی فاسماء الهیو باندې خیر د کوم تیز روان دالته انعام ورکول غواړي او غریب نسو کړه والاستعاذه بها او الله او دغه د عذاب نه پناه وختل او واسطي د صفاتو د الله سره جی. وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بسنفه ثوبه 3 مرات. دن طرف کپڑے جاد پرتو وليقل باسمك ربي وزعت جنبي وبك ارفع وان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة صالح تابه يحيى. وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد سعيد بن ابو ذر واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيع عن خصيبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا اصبح قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربيع بن حراش عن قراشة بن حر عن ابي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاصمت يوم من الليل قال باسمك نموت ونحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يعدي اهله فقال بسم الله اللهم اجرني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد يقدر بينهما جي. لم يزوره الشيطان ابدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن ابراهيم عن حمام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلاب المعلمة قال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فامسكنا فقل واذا رميت بالمعراج فخزقا فقل. وبه قال خزقت الدباو كن مخرا فقل قران. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو الخالد الاحمر قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال يا رسول الله ان هنا اقواما حديث اعوذهم بشرك يعدون بالرحمن لا ندري يذكرون عليها اسم الله ام لا قال اذكر انتم اسم الله وكلوا ابو محمد بن عبد الرحمن وتراورسي واسامه بن حفصنا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن خضر عن انسنا قال صح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن
جندب بن عبد الله انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم نحر صلى ثم خطب فقال من سبح قبل ان يصلي فليسبح مكانها اخرى ومن لم يسبح فليسبح باذن الله. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ورقاء بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. باب ما يذكر في الصلاه والنعوذ. بس مريض سوراغل ان شاء الله مسفقين بياوي تكشوا دا مو مسفقين او نسائي و ماسکن انت کے لیے